ټایپس اف میټابولیزم ریاکشن وایو یعنی چې میټابولیزم ریاکشن په څو قسمه ده خو هغه مخته ورې دا پرو ډرګ وایو ځینې دواګانې یعنی کومې دواګانې پرو ډرګ دي پرو ډرګ کومې دواګانو ته ویل کېږي او پرو ډرګ کې کوم کوم اگزامپل دی او څو اگزامپل نوټ درکړم پرو ډرګ څه ویل کېږي پرو ډرګ یعنی a drug which become active after metabolism ډاکټر صاحبانو پرو ډرګ یو دواګانو ته ویل کېږي چې هغه ډرګ ویچ بیکم اکټیو چې هغه اکټیو کېږي آفټر میټابولیزم د میټابولیزم نه بعد اکټیو کېږي یعنی هغه چې کله موږ واخو باډي ته یا بدن ته هغه ار یو روټي چې کله موږ اخو بدن ته هغه ان اکټیو وي خو د میټابولیزم نه بعد اکټیو فارم ته کنورټ کېږي لکه ملک مخته ما درته ویلي چې لیوډوپا یو انیکټیو ډرګ ده میټابولیزم نه بعد هغه ډوپامین ته کنورټ کېدله ډوپامین به څه وو اکټیو فارم وو نو اوس کوم ډرګز په پرو ډرګز کې راځي یعنی اگزامپل به ولیکو چې کوم کوم ډرګ پرو ډرګز دي یو څو اگزامپل درته ولیکم هغه لپاره یو نیمونیک all prefer doing MD in clinical subject all मतलब all ACE inhibitor angiotensin converting enzyme inhibitor से کوم دي دا موږ په ډیټیل سره وایو مخته سیستمیک کوم سي فارماکولوژي دا سي اس انهبیټر کې کوم دي او څه یوزز دي هغه موږ ښکار نشته او پرو ډرګ موږ وایو چې کوم اگزامپل دي یعنی اس انهبیټر all ACE inhibitor except ټول ACE inhibitor یو فیملی د ډرګز except captopril and lisinopril یعنی ټول ACE inhibitor چې دي هغه پرو ډرګ دي خو دغه دوه نه علاوه نور څومره سم ACE inhibitor ډرګز دي هغه پرو ډرګز دي یعنی هغه چې موږ خو هغه په انیکټیو فارم کې دي میټابولیزم نه بعد هغه اکټیو فارم ته کنورټ کیږي هغه چې پی مطلب څه دی پی یعنی پروټون پمپ انهبیټر چې کوم دي یعنی د سټومک سی اسیډیټي لپاره کوم دواګانې موږ ورکو لکه ایسومیپرازول یا پینټومیپرازول یا ډیکسلانسوپرازول دا موږ بیا وایو خود مرسته کوي تاسیسي پروټون پمپ انهبیټر دا کوم شی دی پرو ډرګ دی دغه سی بل پینا پریډنیسون دا مې پرو ډرګ ده او ډی مطلب شي لیوډوپا دا ډی به زغه ټول کوم لیوډوپا دا مې پرو ډرګ ده دا ډی مطلب دغه ډی لیوډوپا دا سی ام باندې میثایل ډوپا دا مې پرو ډرګ ده डी मतलब डाई पी वी फ्रीन दगा सी एरिनो दा कुम आइस दा एरिनो टिकान और सी माने सी बेस्टर की लका क्लो पीडो ग्रिल और दगा सी एस सल्फासेलाजीन दगासी बलसी कार्बीमाजोल دغه ډاکټر صاحبانو هغه ډرګز دي چې هغه پرو ډرګز دي یعنی دغه په انیکټیو فارم کې چې کله موږ باډي ته خو افټر میټابولیزم به دا اکټیو میټابولایټ ته کنورټ کیږي اوس ډاکټر صاحبانو راځو خپل ټایپس اف میټابولیزم اف ریاکشن وایو
ډاکټر صاحبانو اوس راځو ټایپس اف میټابولیزم ریاکشن وایو. ټو ټایپس اف میټابولیزم ریاکشن دي، یو فیز 1 دا او بل فیز 2 دا. یعنی یو ډرګز با یا دی فیز 1 ریاکشن لاري، فیز 1 ریاکشن لاري واټر سولوبل فارم ته کنورټ کیږي، واټر سولوبل یعنی هایدروفیلیک فارم ته کنورټ کیږي، او بیا به دغه څه کیږي ایکسکریشن. ایکسکریشن یعنی د بدن نه به بهر اوځي. یا به دوا دی فیز 2 ریاکشن کولاري، فیز 2 ریاکشن لوجي واټر سولوبل فارم ته، واټر سولوبل فارم ته کنورټ کیږي او دغه ایکسکریشن به کیږي، ایکسکریشن به کیږي. په دریم وار باندې ځینې دواګانې ډاکټر صاحبانو فیز 1 ریاکشن کې کیږي، هغه بیا فیز 1 ریاکشن نه بعد راځي فیز 2 ریاکشن کې کیږي، هغه نه بعد بیا واټر سولوبل فارم ته کنورټ کیږي او هغه به د باډي نه ایکسکریټ کیږي. یعنی درې قسمه کنډیشن دي. ځینې دواګانې کې اونلی فیز 1 ریاکشن کیږي، هغه واټر سولوبل ته کنورټ شي او هغه ایکسکریشن وشي. بیا ځینې دواګانو کې فیز 1 کیږي، یعنی هغه انف واټر سولوبل ته نه کنورټ شوی، فیز 1 نه بعد راشي فیز 2 کې وشي، بیا واټر سولوبل ورته کنورټ شي او دغه ایکسکریشن وشي. په دریم نمبر ځینې دواګانې ډایرکټلی فیز 2 کې کیږي، یعنی هغه واټر سولوبل ته فارم کیږي، واټر سولوبل فارم ته کنورټ کیږي، هغه نه بعد دغه ډرګ ایکسکریشن وکیږي. خو اوس راځو فیز 1 چې دی او فیز 2 کوم ریاکشن ده. فیز 1 ریاکشن کې ډاکټر صاحبانو څه کیږي؟ فیز 1 کې انټروډیوس یعنی اټ انټروډیوس مطلب اډ کونه، یعنی شی کې اډ کون دغه انټروډیوس کی. اټ انټروډیوس آر uncover existing functional group کوم functional group like OH NH2 یا COOH. ډاکټر صاحبانو په فیز 1 ریاکشن کې د دوا سره څه کیږي؟ دوا ته اډ کیږي، انټروډیوس مطلب یا اډ کیږي فنکشنل ګروپ چې هغه دغه دی، یا OH یا NH2 یا COOH. دا به دوا ته اډ کیږي، چې دا کله اډ سو د دوا به واټر سولوبل فارم ته کنورټ شي، یا به انکور ایگزیسټینګ فنکشنل ګروپ، یا په دوا کې دغه فنکشنل ګروپ ستا هغه به انکور شي. انکور مطلب دا هغه به راپسې رسي د ریاکشن له وجې نه، نو بیا به هم دوا کوم فارم ته کنورټ شي؟ واټر سولوبل ته. نو دغه ته بیا موږ څه وایو؟ فیز 1 ریاکشن وایو. چې فنکشنل ګروپس هغه انټروډیوس یعنی ایډیشن کیږي یا انکور کیږي، هغه خپل دوا کې موجود ده، هغه راپسې کیږي د ریاکشن په وجې نه، او هغه بیا دوا شته کنورټ کیږي واټر سولوبل فارم ته. دغه ویل کیږي فیز 1 ریاکشن. فیز 2 ریاکشن څه ته ویل کیږي؟ فیز 2 ریاکشن کې بیا ډاکټر صاحبانو دغه کنجوګیشن ریاکشن ویل کیږي. فیز 2 ته چې کنجوګیشن ریاکشن مطلب دا ده چې دغه سره دلته به دوا سره یو بل شی کمباین کیږي، یعنی it is also known as conjugation reaction in which په دغه کې څه کیږي؟ یعنی endogenous polar compound combine with drug. یعنی ډاکټر صاحبانو په فیز 2 ریاکشن کې د دوا سره څه کیږي؟ دغه کنجوګیشن ریاکشن یا فیز 2 یو خبره ده. په دغه کې انډوجینیس پولر کمپاوند، انډوجینیس مطلب دا ده موږ په بدن کې آلریډي پولر کمپاوند دي چې هغه زویم چې کوم دي موږ په بدن کې موجود دي، هغه انډوجینیس پولر کمپاوند کمباین کیږي، یعنی یو ځای کیږي چې سره د ډرګ سره، چې دا انډوجینیس پولر کمپاوند د ډرګ سره کمباین سو، نو دغه ډرګ به هایدروفیلیک فارم ته کنورټ شي یا به واټر سولوبل فارم ته کنورټ شي.
اوس انډوجینیس پولر کمپاوند کوم دي چې زموږ بدن کې مخکې نه موجود دي لکه میتایل ګروپ یا دغسې ګلوکورونیک اسید یا دغسې اسیټایل ګروپ سلفیټ یا ګلوټاتایون ډاکټر صاحبانو دغه انډوجینیس پولر کمپاوند دي یعنی زموږ په بدن کې مخکې نه موجود دي لکه میتایل ګروپ ګلوکورونیک اسید اسیټایل ګروپ سلفیټ یا ګلوټاتایون دغه به هغه که میتایل ګروپ یا ګلوکورونیک اسید هغه که هر یو انډوجینیس کمپاوند هغه به د دوا سره یو ځای کیږي چې دغه انډوجینیس پولر کمپاوند د دوا سره یو ځای شي دا به چې واټر سولوبل شي نو دغه ریاکشن ته بیا موږ څه وایو فیز 2 ریاکشن وایو په فیز 1 کې کوم ریاکشن راځي دلته ما تاسو ته نو لیکل هغه کې راځي لکه اکسیډیشن دغه سی ریډکشن یا هایدرولایسیس دا درې سي کوم دي دغه فیز 1 ریاکشن دي دغه درې سره کې به فنکشنل ګروپ یا اډ کیږي یا به هغه ایگزیسټینګ فنکشنل ګروپ ان کور کیږي دغه سي ډاکټر صاحبانو فیز 2 ریاکشن کوم دي لکه ګلوکورونایډیشن یو بدلته ولیکم لکه کوم فیز 2 ریاکشن کې ګلوکورونایډیشن یو فیز 2 ریاکشن ده او موست کامن فیز 2 ریاکشن ده یعنی فیز 2 کې څه بیا موست کامن فیز 2 ریاکشن ده ګلوکورونایډیشن کې څه کیږي یعنی دا ګلوکورونیک اسید وا د دوا سره یو ځای شي ګلوکورونیک اسید به د دوا سره ډرګ سره یو ځای شي دا به چې ته کنورټ کړي دا ډرګ واټر سولوبل ته یا هایدروفیلیک فارم ته دغه سکلا ګلوکورونیک اسید د ډرګ سره کمباین شي د بیا کېږي ګلوکورونایډیشن دغه سي اسیټایلیشن دا یو اسیټایلیشن به چې کېږي سکلا اسیټایل ګروپ د دوا سره یو ځای شي دغه سي میتایلیشن بیا کوم یو ریاکشن د سکلا میتایل ګروپ دی ډرګ سره یو ځای شي هغه به واټر سولوبل ته کنورټ شي دغه سي سلفیشن دا سکلا سلفیټ ګروپ دی ډرګ سره یو ځای شي دغه سي ګلوټاتایون سي کله د ډرګ سره یو ځای شي هغه ته بیا کېږي ګلوټاتایون کنجوګیشن ریاکشن یعنی دغه مختلف ریاکشن وي چې هغه ما ویل هغه کومې دي فیز 2 دي نو بیرته راځو ډاکټر صاحبانو لنډ ریویژن ته دوه ټایپس میټابولیزم ریاکشن لرو یو فیز 1 ده یو فیز 2 ده په فیز 1 کې څه کېږي فیز 1 کې د ډرګ سره فنکشنل ګروپ کوم چې مالیکول دي هغه ایټ کېږي ورسره یا هغه الریډي په ډرګ کې موجود دي هغه انکور کېږي یعنی د ریاکشن په ذریعه باندې رابطه سره کېږي نو چې کله دغه ایټ سي یا هغه انکور سي هغه ډرګز کوم فارم ته کنورټ شي واټر سولوبل فارم ته هغه ریاکشن ته به موږ وایو فیز 1 ریاکشن په دغه کې کوم اکسیډیشن سی موست کامن فیز 1 ریاکشن دا هغه اکسیډیشن دا دغه سي هایدرولیسیس یا ریډکشن دا فیز 1 ریاکشن فیز 2 کې څه کېدل فیز 2 ریاکشن ته موږ کنجوګیشن ریاکشن وایو یعنی دغه کې انډوجینیس پولر کمپاوند یعنی موږ په بدن کې مخکې نه دغه کمپاوند موجود دي چې ته پولر کمپاوند کېږي یعنی دغه به کمباین کېدل یو ځای کېدل چې سره د دوا سره چې دغه د دوا سره یو ځای سو هغه به که دوا کوم فارم ته کنورټ شو هایدروفیلیک فارم یا واټر سولوبل فارم ته دغه کې بیا کوم ریاکشن ما یو درته ولیکو ګلوکورونایډیشن ریاکشن په ګلوکورونایډیشن ریاکشن کې څه کېدل چې ګلوکورونیک اسید د دوا سره یو ځای کېدو د الفا په خپل هغه کې خپل انزایم وي دغه کې اوس انزایم چې دا یو ډي پی ګلوکورونایل ترانسفریز انزایم ده یعنی دغه په انزایم په واسطه د ګلوکورونیک اسید د ډرګ سره یو ځای کېدو دا ډرګ واټر سولوبل یا هایدروفیلیک فارم ته کنورټ کوو یا دغه سي میتایلیشن او چې میتایل ګروپ په ډرګ سره کمباین کېدو چې هغه کې به خپل انزایم لکه میتایل ترانسفریز دغه سي به اسیټایل ګروپ د چې دغه به د دوا سره کمباین کېدو چې هغه ته موږ اسیټایلیشن ویلي
او انزایم به کوم ان اسیټایل ترانسفریز د انزایم د بغیر ریاکشن کې سلفیټ ګروپ سلفیټ ګروپ کې به بیا مثال سلفیټ چې دا غدي ډرګ سره یو ځای کیدو او ډرګ به واټر سولوبل فارم ته کنورټ کوو هغه سي ګلوټاتایون چې دا هغه به ګلوټاتایون به ډرګ سره یو ځای کیدو چې ریاکشن ته بیا موږ ویلي ګلوټاتایون کنجوګیشن نو دغه ډاکټر صاحبونو موږ ډیفرنٹ ټایپ اف ریاکشن ویلي نه خو دغه ټولو کې په اند کې به نان پولر فارم ته کنورټ کیدو یعنی لایپوفیلیک ډرګ به هایدروفیلیک ډرګ ته کنورټ کیدو نو ځکه دغه ته موږ وایو میټابولیزم او دغه میټابولیزم ریاکشن یې موږ ویلي مختلف قسم